ګرانو کتونکو سلامونه. د اختر نه پس ړومبنۍ د پراپرټۍ ویډیو ټولو کتونکو ته وړوکی اختر ډېر ډېر زیات مبارک شه. زموږ یو ورور په دوبۍ کې چې نوم یې ضابط دی، د زلانګو دی، درشو دی، هغه راته ویلي چې یاره زه یو 10 مرلې ځای اخلم. دې ځای کې دا 20 مرلې ځای دی. 20 مرلې ځای دا دی، سوبیدار چې پکې ولاړ دی 10 مرلې ځای دا دی، ورسره دا ځای دی. نو دا ډېر زبردست ځای دی. سړک چې کوم دی نه په لږه فاصله کې دی. دا دې خوا ټول ځینه چې کوم دی دا وښیه، دا ټول ځینه دا خر شوي دي، دا باقاعده خر شوي دي. دې کې به ډېر زر ده چې دې کې به کورونه جوړ شي، ښه غټې لارې دي پکې، دا اخوا کورونه جوړ دي، دغه کورونه جوړ دي. دې خوا مخامخ چې کوم دی نو دا غټه لار ده، اخوا دغه کلی دی، دا مخامخ ښه غټ کلی دی، دا پکې سکول دی دې ځای کې. نو دا مالک موږ سره ولاړ دي، دې خواته راشه دواړه. دوی وایي چې دا په 1.5 لاک روپۍ باندې مرله ورکوو. او بله خبره دا ده چې دا 400 نه په 15 منټه فاصله کې د مین بازار نه چې په ګاډي کې راځي. بابا څه به وایې؟ خرڅوی ولې خرڅوی؟ نو بس موږ وایو چې زه دا به خرڅ کړو، نو هلته زموږ کلي کې نور ځایونه دي دغه دي، نو موږ وایو زه هغه به پرې را سیټ کړو. سیټ پکې نو بس بل داسې دغه زموږ وم نه، بس همدا هم دغه وموږ ویل چې دا ځایونه به خرڅ کړو. نو بس په هر څوک راځه ده او بس نو په څو کې مرله ورکوي؟ خو زموږ دغه 1.5 لاک دی. دا ځای پوره مندي؟ پوره مندي جي. دې کې هر یو سهولت شته، نه پکې داسې غلط سړی شته، ښه صحیح ځای دی، سکول پکې شته، هر یو سهولت پکې جي برابر دی. صحیح را دي چې یو کس ته وګوري، داسې نشیان پکې نشته، بد عمله پکې نشته، بس هر سړی خپل کار روزګار ته ځي، سهار او ماښام راځي، ښه دینداره منځګزاره خلک دی ټول. ګرانو کتونکو په دې کورونو کې بجلي شته. ښه دا کورونه چې کوم دي دا بجلي دې کې شته دی، دا دې ځای کې چې اوسي. نو دغه سکول هم دی، مدرسه هم ده، خو د جومات هم دلته ډېر زیات ضرورت دی. دې ځای کې جومات نشته، دغه هم کلی دی، دغه هم کلی دی. نو بالکل چې کوم دی زه هغه ورور ته وایم چې ته وایې دلته کې زه ځای اخلم، نو خو 10 مرلې اخلي، خو 20 مرلې اخلي، خو کنال اخلي، خو جیرب اخلي. نو دې ځای کې دومره ځای شته دی او دا دې خلکو ځان له اغوستي دي، خو چاته ضرورت دی چونکې پراپرټي ولاړه ده، نو په دغه وجه باندې خلک اوس تاوانونه کوي، خو ځینې خرڅوي. دې نه علاوه موږ سره کورونه دي، خو څوک وایي چې زه کور اخلم. نو په دې ایریا کې موږ سره کور دی په 50 لاک روپۍ باندې دی، 2 چته دي او 15 کمرې دي پکې. نو د هغې دپاره هم رابطه کولی شي او هغه مخامخ چې کوم دی نو ښکاري. دې نه پس موږ کوشش کوو چې په هغې ویډیو مو کوو، نو هلته کې هم تاسو درکړي. نو ضابط وروره دا ډېر زبردست ځای دی او دلته کې خو کور لی اخلي، خو جومات لی اخلي او خو مدرسې لی اخلي. نو د جومات هم ضرورت دی، د مدرسې هم ضرورت دی، خو کور لی اخلي. نو سړک هم نږدې دی او بازار هم ورته نږدې دی، بجلي هم ورکې شته دی او انتقال په لاس دی. خو ته انتقال کې خو په سټام یې لیکي، نو په سټام باندې هر قسمه ذمواري چې کومه ده نو هغه موږ درکولی شو. نو ضرور رابطه وکړه. مننه.